بسم الله الرحمن الرحیم. یو څو کلمات دي چې د هغې فضیلت د 4-5 غنټو د ذکر نه سیوا دی. نو هغه کلمات تاسو ته ښیم. دا کلمات مسلم شریف او کنز العمال په خپلو احادیثو کې چې کوم هغوی ذکر کړي دي راغستې دي. د مسلم شریف حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل د سحر د مانځه نه پس کور ته راغلو. نو ویلیدل چې حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها په خپله مصله ناسته ده او د الله تعالی ذکر و اذکار کوي، د الله تعالی بړایي بیانوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساعت کور ایثار شو او بیا یې بهر ته تشریف ویوړو. د کور نه بهر ته ووتلو. غالبا د اشراق د مونځ په ټایم کې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم واپس کور ته تشریف راوړو. نو ولیدل چې حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها هم هغه شان په خپله مسله ناسته ده او د الله تعالی ذکر و اذکار کوي، د الله تعالی بړایي بیانوي. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل چې زه تا ته یو څو کلمات ښیم چې د هغې فضیلت او ثواب به ستا د دې 4-5 غنټو د ذکر نه سیوا وي. هغه کلمات دا دي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینت عرشه، سبحان الله مداد کلماته، سبحان الله ملء سماواته، سبحان الله ملء أرضه، سبحان الله ملء ما بينهما، سبحان الله مثل ذلك معه، والله أكبر مثل ذلك معه، والحمد لله مثل ذلك معه. نو نن سبا خو هر سړی په خپل کاروبار کې ډیر مصروف دی، ډیر مشغول دی. د منډې یو دور دی چې د چا سره د ذکر و اذکار ټایم نشته. څوک ذکر و اذکار له ټایم نه ورکوي، الله تعالی له څوک ټایم نه ورکوي. نو کم از کم د سحر د مانځه نه پس او د ماسخوتن د مانځه نه پس خو مونږ دا کلمات ویلی شو کنه، چې مونږ د سحر د مانځه نه پس او د ماسخوتن د مانځه نه پس دا کلمات ووایو. نو امید لرو د الله تعالی نه چې مونږ به په ذاکرونو کې او صالحینو کې حساب کې او که څوک یې 15 ټایم د مونځ نه پس وایي نو ډېره زیاته ښه ده. الله تعالی دې مونږ ته جنت الفردوس نصیب کی. آمین ثم آمین.